السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مولانا عطا الرحمن. نن منګه د مطالعه قرآن کریم چې کوم د نهم جماعت د پاره دی هغې کې سورې مریم څلورم رکوع به وایو. که چېرې تاسو زموږ پرې چینل باندې نوي یې نو دا سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن بټن ووهئ. راځئ چې کوم دی دا سبق شروع کړو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. دار حضرت موسی علیہ السلام واقعه دلیل نقلی په وحدانیت د الله پر رسالت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې. او د دې په آخر کې چې کوم مشق دی په هغې کې دا سوال هم دی چې تاسو د پیغمبرانو نومونه ولیکئ چې کوم په دې کې ذکر شي. نو دا یو د موسی علیه السلام نوم پکې راغی. تاسو یاد کئ کتاب کې دې قوم ته یاد کئ، دې قوم ته دا بیان وکئ. موسی ذکر د موسی علیه السلام انه کان مخلصا، یقینا دې خاص کړی شوی مخلص دی چې دا غیر الله نه مکمل اعراض او مکمل الله ته رجوع ولی دا خاص کړی شوی چون کړی شوی دی. وکانه رسولا نبیا، او دی رسول او نبی. رسول او نبی منځ کې فرق دا زه تاسو ته وروسته کوم. ونادیناه من جانب الطور الایمن، او موږ د ته آواز وکړو من جانب الطور د طرف د کوهي تور نه، الایمن ښي طرف نه. او دا ښی طرف دا د حضرت موسی علیه السلام ښی طرف یادوي، ځکه حضرت موسی علیه السلام دا کوهي تور واقعه دی دا د شام یو غر دی، په هغې کې دی د مصر او د مدین ترمنځ دی. او دا اوس هم په دغه کوهي تور باندې مشهور دی. ایمن دا د حضرت موسی علیه السلام ښی طرف دی. موسی علیه السلام د مدین نه تللی دی او کوهي تور دا د طرف ته چې کوم دی دې طرف ته دا ښی طرف راځي. نو موږ دته آواز وکړو د موسی علیه السلام ښی طرف و، د ښي طرف نه چې کوم دی د موسی علیه السلام ښي طرف و. الایمن وقربناه، او منګه نږدې کړل را نجیان سرګوشي کوونکې، مشوره کوونکې. نجیان سرګوشي کوونکې دی منګه ځان ته را نږدې کړو. او دارنګې دی منګه ځان دپاره منتخب کړو د نجیان مناجات خصوصي کلام د سره وشو. دته نجی الله هم ویلی شي حضرت موسی علیه السلام ته. ووهبنا له من رحمتنا، من ورکړه ته د خپل رحمت نه اخاه ورور هارون علیه السلام. دته هارون علیه السلام الله پاک ورکو. موسی علیه السلام دعا وکړل چې زما خو په دې ژبه کې تتوالی دی، نو زما د ورور ما سره پیغمبر که چې زما ملګرتیا وکړي. ووهبنا له من رحمتنا، من ورکړه ته د خپل رحمت نه اخاه ورور د هارون علیه السلام نبیان پیغمبر، هغه مرسل الله پیغمبر کو. واذکر فی الکتاب اسماعیل، تاسو یاد کئ کتاب کې د قرآن کې اسماعیل علیه السلام. اسماعیل علیه السلام ذکر پکې راغی چې دا کتاب کې خو الله جل شانه ذکر کړی دی، خو دې نه مراد دا دی چې د امت ته دې ذکر وکړه. یاد کئ چې کوم دی په دې کتاب کې اسماعیل علیه السلام لره، اسماعیل دا حضرت ابراهیم علیه السلام زوی. نو ما دې کتاب کې د اسماعیل علیه السلام ذکر وکړئ. انه کان صادق الوعد، یقینا دی رښتینی په وعده کې. وکان رسولا نبیا، او دی رسول او نبی. صادق الوعد دا هر یو پیغمبر صادق الوعد دی، خدای کې خصوصي امتیاز بعض صفات داسې ذکر شوي د پیغمبرانو دپاره چې هغې ته پکې امتیازي حیثیت حاصل و. نور خو ټول پیغمبران
دا وعده خلاف نه بلکې وعده وفا کوونکي وو. دا امتیازي خصوصیت د اسماعیل علیه السلام دلته ذکر شو. او وعده خلافي دا منافق سړي نښه ده، لکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې یو نښه د منافقو هغه دا ده چې دی به وعده خلاف کوي، امانت کې به خیانت کوي، کله چا سره خبرې مبرې اړی جګړه کوي نو دی به کنزل کوي. نو دا وعده صدق وعده رښتیا وعدې والا دا اسماعیل علیه السلام یو امتیازي حیثیت ورده. او یو وجه دام ذکر کړی چا سره وعده کړې وه، تفسیری مظهري کې دا واقعه ذکر ده، نو 3 ورځې هغه ته انتظار کړی و. یو روایت کې 1 کال هغه ته انتظار کړی و چې زه به درسره دلته میلاویږم، خو هغه بیا رانغی. دارنګې د نبي علیه الصلاة والسلام باره کې هم راځي، عبدالله ابن ابي الحمصه رضی الله عنه واقعه ذکر کړی. نبی علیه السلام کس ته 3 ورځې په هغه ځای باندې ولاړ و. علامه قرطبي رحم الله دا روایت ذکر کړی دی. نو وعده دا یو قرض دی، دا به پوره کې. نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد دی العیدة دین، وعده دا قرض دی، دا به سر ته رسي. نو تاسو یاد کړئ اسماعیل علیه السلام را کتاب انه کان صادق الوعد، دی رښتینی په وعده کې، وکان رسول النبی، او دی رسول او نبی، وکان یامر اهله بالصلاة والزکات، د به حکم کو خپل اهل ته د مونځ او د زکات ورکولو، وکان عند ربه مرضیا، او دی د خپل رب په نسبت باندې غوره کړی شوی، دی غوره کړی شوی خپل اهل ته به د مونځ او د زکات حکم کو. آیات کې هم راځي قو انفسکم واهلیکم نارا، تاسو خپل ځان او خپل اهل و عیال د اور نه بچ کړئ، دوی ته د دې احکاماتو د فرایضو حکم کوئ. نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد مبارک دی چې کله ستاسو اولاد دا د 2 کالو وي نو ورته وایي بچیا مونځ وکړه، او چې کله بیا د 10 کالو شي او بیا هغه مونځ نه کوي، فرایض نه ادا کوي، نو بیا یې ووښه. مرو اولادکم، تاسو حکم وکړئ خپل اولاد ته کله چې دا د 2 کالو شي، او تاسو وضربو ووښئ کله چې د 10 شي او بیا مونځ نه کوي، فرایض نه ادا کوي، بیا یې وښئ. واذکر فی الکتاب، تاسو یاد کوئ کتاب کې ادریس علیه السلام. ادریس علیه السلام دا د حضرت نوح علیه السلام نه 1000 کاله وړاندې تیر شوی، د نوح علیه السلام په نیکونو کې دا راځي. او دارنګې دا حضرت آدم علیه السلام پسې ړومبی پیغمبر و چې الله پاک د باندې 13 صحیفې نازل کړې وې. ادریس علیه السلام خصوصیاتو کې دا هم دي چې دته الله پاک علم نجوم ورکړی و، علم ریاضي ورته ورکړې وه. ړومبی انسانو چې په قلم باندې لیکل کړي دي، ړومبی انسانو حضرت ادریس علیه السلام چې ټیلري کوله، کپړې به ګنډلې. او دارنګ د نافتول طریقه هم د حضرت ادریس علیه السلام ته منسوبه ده. او دارنګ د اسلحې ایجاد هم حضرت ادریس علیه السلام کړی دی چې د قابیل اولاد سره په جهاد کړی. دا علامه قرطبي او مظهري او روح المعانی لیکلي دي. ورفعناه، تاسو یاد کوئ په کتاب کې ذکر د ادریس علیه السلام انه کان صدیقا نبی، دیو ډیر زیات رښتینی او پیغمبر. ورفعناه مکانا علیا، او موږ پورته کړی د لره مکانا علیا اوچت ځای. د مکان علی نه مراد الله ورته لویه مرتبه ورکړې وه چې رسالت یې ورته ورکړی و، الله ورته یو خاص مقام ورکړی و. او بعض روایتو کې چې دا راغلي دي چې حضرت ادریس علیه السلام هم الله پاک اسمان ته پورته کړی دی. نو دا علامه ابن کثیر رحم الله لیکلي چې دا اسرائیلیات دي، دا ضعیف روایت دی، اسرائیلیات رکاب احبار رحمه الله روایت دی. دارنګې مفتی دا اشرف علی تانوی رحمه الله هم لیکلي چې دا ضعیف دی. اوس رسول او نبی څه ته ویلی شي، دي کې مختلف اقوال دي.
مفتی شفیع رحمه الله ردی زیات وضاحت کړی چې دی کې نسبت د عموم خصوص من وجهین دی چې مخاطب ته هغه یو نوی شریعت ورسې خوا که دا شریعت د نوي رسول په اعتبار سره لکه تورات شو حضرت موسی علیه السلام ته ورکړی شوی خپل قوم ته لګیا دی یا صرف د امت دپاره نه وي لکه اسماعیل علیه السلام د ابراهیم علیه السلام شریعت رسو قبیله جرهم ته نو دا رسول دی چې هغه امت دپاره نه وي هغه خلکو لپاره نه وي یا الله له طرفه نوی شریعت ورکړی شو خلکو ته رسوي لکه تورات موسی علیه السلام رسو او یا چې کوم دی خلک نوي او دې طرف بل پیغمبر شریعت بیانوي که اسماعیل علیه السلام د حضرت ابراهیم علیه السلام د دین پرچار کو قبیله جرهم ته نو دا رسول دی او بعضې داسې چې رسول به وي خو نبی به نه لکه پرشتي الله را لیږلي دي نو رسولان دي قاصدان دي خو نبیان نه دي دارنګه عیسی علیه السلام چې خپل استازي او قاصدان لیږلي وو اذ جاءها المرسلون دا استازي د عیسی علیه السلام رالل انطاکیې ښار ته نو دا قاصدان او رسولانو خو نبیان نو او نبی هغې ته ویلی شي چې هغه صاحب د وحي که هغه شریعت جدیده تبلیغ کوي یا د شریعت قدیمه تبلیغ کوي که هغه ته نوی شریعت ورکړی شوي او که هغه ته زوړ شریعت ورکړی شوي دی ته نبی وایي نو بعضې وخت کې رسول عام دی بعضې وخت کې نبی عام دی نو دلته دا رسول او نبی دواړه ذکر کړي د ټولو پیغمبرانو لپاره اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین دا هغه خلک دی چې الله په انعام کړی د پیغمبرانو نه من ذریت آدم چې دا اولاد د آدم علیه السلام چې دی کې دا ادریس علیه السلام راغی دا ټول د اولاد د آدم علیه السلام دی وممن حملنا مع نوح او هغه کسان دی پکې چې موږ سواره کړو د نوح علیه السلام سره په کشتۍ کې ومن ذریت ابراهیم او د اولاد د ابراهیم علیه السلام دی و اسرائیل او دارنګ اولاد د یعقوب علیه السلام دی وممن هدینا او د هغه چا نه دا خلک چې موږ ورته هدایت کړی دی وجتبینا موږ غوره کړي دي کله چې موږ لولو دوی باندې آیات الرحمن آیاتونه د الله اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا دوی غورځېږي سجدا سجده کې و بوکین او جړا کوي سجدې حالت کې هغه که انسان له جړا نه ورځي نو د جړا هغه شکل دی جوړ کړي خو داسې الله ترې په عاجزۍ باندې هغه ودرېږي فخلف من بعدهم رسته راله دین نه پس خلفا نااهله خلک اضاعوا الصلاة چې دوی ضایع کړه مانځه لره د دې مونځونو وختونه یې ضایع کړل نااهله خلک راله دي نه پس د پیغمبرانو نه نو مونځونه یې ضایع کړل خلک په ټیم باندې مونځ نه کوي یو وخت نه مونځ یوسي په بل وخت یې کوي بل وخت باندې کوي دغه شان چل کوي در سره وجه نه واتبعوا الشهوات تابعداري د خواهشات یې وکړله فسوف یلقون غیا زر دی چې دوی به ملاقات وکړي د خپلې ګمراهۍ سره یا خو دا معنی ده چې دوی به ملاقات وکړي میلو به شي د خپلې ګمراهۍ سره چې کوم د هغې ثمره ده د ګمراهۍ د هغې سره به میلو شي الله به ورته هغه ورکړي او یا مراد دار غین دار جهنم نوم دی زر دوی به ملاقات وکړي غین د جهنم سره جهنم ته به الله ور واچي الا من تاب البته که څوک توبه وباسي و آمن ایمان وروړي و عمل صالحا او نیک عمل وکړي فاولئک یدخلون الجنة دا خلک دی به جنت ته داخلیږي ولا یظلمون دوی باندې به ظلم نه کیږي شیئا ذره برابر جنات عدن دا باغونه به د همیشګرۍ التي هغه باغونه وعد الرحمن عباده
چې وعده کړې ده الله پاک د خپلو بندګانو سره بالغیب د غیبونه پش غیبانې ورسره وعده کړې ده او دوی په هغې باندې عمل کړی ایمان یې پرې راوړی دی هغه شان عمل کوي انه کان وعده مأتیا یقینا وعده د الله راتلونکې ده لا یسمعون فیها لغوا دوی به نه اوري په دې کې بېخوده خبرې الا سلاما مگر سلام به هر طرف نه به سلامتي بېخوده خبرې به پکې نه اوري ولهم رزقهم دوی به دوی لپاره رزق فیها پر جنت کې بکرته واشیا سحر کې او ماښام کې تلک الجنة التي دا هغه جنت نورث من عبادنا موږ میراث کو خپلو بندګانو له میراث کې ورکو خپلو بندګانو لره من کان تقیا څوک چې پرهیزګار وما نتنزل او موږ نه نازلیږو الا بامر ربک مگر په حکم در خپل باندې له ما بین ایدینا دی الله لپاره هغه سری چې کوم وړاندې دي وما خلفنا او چې کوم وروسته دي وما بین ذلک او سم په میندې دي کړي وما کان ربک او نه دی رب ستا نسیا هېرونکی ستا رب هېرونکی نه دی رب السماوات الله رب د اسمانونو دی والارض د ځمکو دی وما بینهما چې کوم میندې دي دواړو کې دي د ځمکه او اسمان منځ کې دی هم رب دی فاعبده ته عبادت کوه دی الله پاک واستبر ثابت قدم اوسېږه په عبادت د الله باندې واستبر لعبار ثابت قدم اوسېږه په عبادت د الله باندې هل تعلم له سمیا آیا تاسو پیژنئ الله لپاره هم نام ګوره دا مشرکان څومره بوتانې جوړ کړي دي او څوک یو څه ته خدای وایي او څوک بل ته خدای اله وایي خو الله نوم چا موږ نه دی ایښی دی بوتان لم چاره الله نوم نه دی ایښی نو د الله هم نام نشته دی یاره الله په شان مثل نشته دی چې څنګه الله پاک څنګه په هر څه باندې قدرت لري نو داسې یو څیز هم نشته چې هغې پې هغه شان قدرت ولري